ټولو نه اول په دې خبره باندې دا اجیان صاحبان چې کوم حج ته روان دي په دې خبره باندې د ځان پوهه کا چې دغه حج په اسلام کې دا په نهم کال د هجرت باندې اگرچه څلور اقوال دی پکې پنځم کال د هجرت هم شتا شپږم کال د هجرت هم شتا نهم کال د هجرت هم شتا لسم کال د هجرت هم شتا خطولنا حق او ثواب تا قریب چې کوم قول دی هغه د نهم کال د هجرت دی چې په مسلمانانو باندې په مدینه منوره کې په نهم کال د هجرت باندې الہ العالمین د طرفنا حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم په واسطه او په ذریعہ سره په امت مسلمه باندې حج فرض شوی دی دی وجنه حضور مبارک په خپل عمر کې په لسم کال د هجرت باندې یو حج او څلور عمره پیغمبر علی السلام مبارک په خپل عمر کې کړی دی یو یا حج فرمایلی دی څلور حضور مبارک عمره کړی دی او په یو لسم کال د هجرت باندې بیا حضور علی السلام مبارک ته د حج میاشت میلاو نشوا او په ربیع الاول شریف کې حضور علیه السلام مبارک دنیا نه تشریف یوړ او الہ العالمین په طرف باندې لاړ نو په نهم کال باندې فرض او په لسم کال باندې حضور علیه السلام پهلنۍ حج او فرمایا او بیا په یو لسم کال باندې حضور مبارک دنیا نه رحلت او فرمایا نو ځکه یو حج او څلور عمره پیغمبر علیه السلام د صحیح قول مطابق هغه فرمایلی دي